یاران بما پسې ژړېږي زما قصې به ور یادېږي دا به وي پاتې تاریخونه زما. السلام علیکم ګورنه کتونکي زه رفیع الله میرزا طرف نه نن موږ د تحصیل ډومیل یوه داسې ډیریا صداخیله چې دا ته بیخي مثال کې طور پر مانه ډېر کم خلکو ځینې چرسي د حالاتو او د علاقه مې وکتله ډېر زیات ورباد غلی پشې تقریبا 2-4-5 یتیمون موږ سره رجسټر کړي دي په هغه شی نن موږ توسې په مدد سره د 100-200 روپۍ چې موږ تو سره جمع کوي دغه صدقې په مدد سره د موږ دلته راغلي دا موږ سره یو تیم بچیګای نستی لږ کې دا یو ملګري نه پته ورسره وکړي ګاونډي دی چې ده څه قسم حالات پې تېرېږي او څه قسم حالات سره دی مخامخ دی اوس مې دا دلته دی وړکې وړکې سره کیل کود کړ نه مرچک کړ دا سامان موږ دغه توسې په تعاون سره ورته راوړی دی تو څخه لاک لاک شکریه او دغه ملګري نه موږ پوښتنه وکړي دغه کې بچي پلور یې مړ دی که مور یې مړ دی پلور څومره واقع شي دا ته نه کولی شي پلور یې مړ دی پلور یې مړ او ورنه باندې بدن ستر څوک شته نه یو دی دی خالي دی دی یو بچی دی یک یو دی او بیا دغه در ګټلې څه طریقه دغه ګټلې بس خدای یې امداد کړي که نه نېره داس نشته چې څه کې ورته زکوته پیسې شوې یو بول شی لکه امداد وترسي خو ګټلې سړی نشته عمر یې څه دی عمر یې د 11 کلې وي سبق یې سبق لکه نه یی سبق غریبات دی که نه ملګری دا بچی تقریبا دغه 10-11 سال عمر دی دغه واحد یو بچیکای دی چېرته بادي ملیک شي باباجي وفات شوی دی دا ګوشي کورسي دي ورسره ګاونډون ترینه تربرینه د امرالش کې څه خیال پسې یتیم بچی دی دغسې توس تعاون چې جاري وي موږ انشاءالله مزید به د ریا شی مخته درېمي او چې موږ واسه کېږي دا سلزونو ته رسوي دغه بچي ته که به موږ څه سیسټم نور برابروی شو دا انشاءالله موږ ورسره ولیکو تنظیم ورنې دغسې چلیږي 100-200 روپۍ توس جمع کوي میاشت سره موږ ځکه جمع کوي چې موږ به داسې خپل ورتلای شي دغه د وجې توس نه یو ریکویسټ کړي چې موږ سره 100-150-200 روپۍ هېڅ میاشت خبره نه ده دا چې هر سړی جمع کوي موږ خپله جمع کوي چې توس یې جمع کوئ انشاءالله صدقې داسې دي چې موږ ته یې پټې راکوئ دلته کښې موږ توس باندې صرف د ویډیو په شی ویني نور هېڅ چاته پته نه لګي سوا د الله نه چې دا صدقې د چا دي او کوم نه راغلي دي چاته پته نه لګي موږ خپله دا نهاري صرف د ویډیو مقصد دغه وي چې دغه ویډیو سره په تماشا شي یو شعور پیدا شي و دغه خلک احساس پیدا شي ډېره مهرباني وسلام